یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو علیکم انفسکم لازم دے پتا سو باندې ذمہ داری د ځانونو تاسو لا یضرکم ضرر ندر کوي تاسو ته من ضل اغه څوک چې گمراه دي اذا اهتدیتم کله چې تاسو هدایت اومندلو الی الله مرجعکم خاص الله تورګرزدل تاسو جميعا د ټولو فینبئکم خبر بدر کړی تاسو ته بما کنتم تعملون فاغ عملون چې تکوي تاسو. سورة المائدہ آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سورة المائدہ آیت نمبر 5 آیت نمبر 105. دین مخ کی آیت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی د هغو کفارو کافرانو او د جاهلانو ذکر فرمایل چې کله هغوی ته وویل شي چې تاسو راشئ د الله او د الله د رسول فیصلې طرف ته، نو هغوی به په جواب کې دا وی چې موږ د پاره زموږ د آبا او اجداد زموږ د پلار نیکو چې کومه طریقه ده هغه موږ د پاره کافی ده. الله جل شانه ارشاد فرمایل چې اگر چې د دوی پلار نیکو هغه نه په هدایت باندې او نه پس دین باندې پوهیدل، نو دی آیت مبارکه نه معلومه شو چې کم پلار نیکو په هدایت باندې نوي او په دین باندې نوي نو داغي په نقش قدم بنزي، او کم پلار نیکو ابا او اجداد او مشران هغه په هدایت باندې وي او هغه د علم په لار باندې وي د دین په لار باندې وي، نو د هغوی په نقش قدم به روان وي. ځکه هر یو اولاد د پاره د هغه بهترین رهبر او رهنما د هغه مور او پلار د هغه ابا او اجداد وي. دغه سي د هر یو اولاد د پاره د هغه بهترین پیر او مرشد او داغه د پاره دعاګو او داغه د دعاګانو د قبلېدو ذریعہ په ټوله دنیا کې ټولو نه زیات داغه د دعا د قبولیت ذریعہ چې دا دغه مور او پلار وي. چې کله یو اولاد د خپل د خدمت په ذریعہ د خپل د تابعداري په ذریعہ د خپل د فرمانبرداري په ذریعہ باندې د مور او پلار زړه وګټي او داغوی د زړونو نه ځان د پاره دعاګانې وباسي، بس دا اولاد کامیاب دي او د ژوند په هر میدان کې چې دی قدم یک دی د الله تبارک وتعالى مدد او نصرت د سره شامل حال وي. او چې کله مور او پلار هغه په هدایت باندې نوي او د جهالت په لارې روان وي، نو بیا اولاد لره پکار دي چې د الله او د الله د رسول لاره د دین لاره مضبوطی سره ونیسي، او هغه ابا او اجداد چې کوم په جهالت باندې وي او په گمراهي باندې وي داغوی په نقش قدم به ژوند نه تیری. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او صحابه کرامو ته د کفارو طرف نه دا جواب ملو شو چې مونږ خو ستاسو خبره نه منو، مونږ خو د خپل پلار نیکو په طریقه باندې به عمل کوو، نو داغوی زړونو ته ډیر زیات خفگان او صدمه ورسیده. نو اوس الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته خطاب کوي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او ټول مؤمنانو ته چې اے د ایمان خاوندانو کچره دا خلق دوی استا سو خبره اونمني استاسو مخالفت وکي او په خپل جهالت او گمراهي باندې کلک شي،
نو د دوی دا گمراهی او د دوی دا جهالت او د دوی دا کفر تاسو ته نقصان نه درسي خو په شرط دي چې کله تاسو په هدایت باندې یې او الله تبارک وتعالى طرف ته دوی ورګرځدل د ټولو هغه به دوی ته خبر ورکړي د هغه کارونه چې کوم دوی کوي یا ایها الذين امنوا اذ ایمان خواندانو علیکم انفسکم لازم دې پتا سو باندې ذمہ داری د ځانونو تاسو لا یضرکم ضرر نظر کوي تاسو ته من ضل هغه څوک چې گمراه دي اذا هتدیتم کله چې تاسو هدایت بیا موندو کله چې تاسو هدایت وموندلو چې کله تاسو په خپل باندې په هدایت باندې نو د دې گمراه او د کافر خلقو هغه کفر او گمراهي هغه تاسو ته ضرر نه درکې لہذا دی آیت مبارکه نه موږ تاسو ته دا مسله معلومیږي چې هر یو مسلمان با مهنت او کوشش سره په خپل باندې هم او د خپل اولاد لپاره هم د صحیح لارې انتخاب کوي او ورسره امر بالمعروف نهي عن المنکر بکی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په خطبه کې دا آیت مبارکه ولستلو او بیا ارشاد فرمایل چې خلک د دې غلط مفهوم هغه په خپل ذهن کې اخلي چې الله جل شانه فرمایي چې هر کس باندې د خپل ځان هدایت چې دا لازم دی او بعض خلک د دې غلط مفهوم داسې علي چې بس امر بالمعروف نهي عن المنکر مکوا بل چا سرکار مساته د خپل ځان اصلاح وکا خپل ځان د ګناه نه بچګه او خپل ځان د گمراهۍ نه بچګه نو دا کافی ده حالانکه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي چې د دې دا معنا نه ده بلکې دی معنا دا ده چې هر مسلمان چې کله په هدایت باندې وي د کافرانو او د جهلاو د کفارو او کفر او جهالت دته نقصان نه ور کوي البته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کم خلق داسې وي چې هغه د ګناه کار پکې دو باندې وویني د دې د سترګو پوړاندې یو ګناه کیږي باوجود د استطاعتنا دوی هغه نه منې کوي نو دا ټول خلق دا ګناه کوونکي او دا کتونکي الله جل شانه په ټول باندې به عذاب راولي دا ټول به د الله په عذاب کې هغه به گرفتاری نن موږ تاسو په معاشره کې وینو زموږ د سترګو په وړاندې احکاره به رشوت اغشتل کېږي احکاره به زناکاری کېږي احکاره هر یو ګناه چې دی هغه علی الاعلان کېږي لګیاوي باوجود د دینه چې موږ ته الله تبارک وتعالى سن صحت پوری استطاعت راکړي وي سرنګ چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای من رأى منکم منکرا فليغيره بيده تاسو کې څوک یو غلط کار وویني نو په خپل لاس سره به منی کوي لاس سره منی کولو اختیار چون کې دا حکمران سره وي حکومت وقت سره وي چا سره چې اختیارات وي با اختیار وي هغه سره وي نو هغه په لاس سره منی کوي په زور به منی کوي او دغه سي فإن لم يستطع فبلسانه کدا استطاعت نه وي نو په جبه باندې منی کوي دا محدثین کرام فرمایي چې دا جبنه مراد دا علما کرام دي علما کرام چې کله یو گناه او بدی ویني نو هغه به په خپل جبو سره دغه منکرات او ممانعت بکې دغه خلاف आवाज به اوچتي او هغه به خلکو ته ښکارا کوي وإن لم يستطع فبقلبه او کدا وسنه نو د ایمان اخري حصہ چې دا هغه د چې کم از کم سړی پسړی کې بد وګړي نو دا د عام خلکو چې سړی بالکل بے بس وي دا هیڅ حیثیت نه وي چې هغه ګناه مني خو نن چې موږ تاسو ګورو الحمدلله هر مسلمان صاحب حیثیت وي هر مسلمان سن صحت پوری د حکومت په یو عہده باندې په یو منصب باندې وی یا پاتې وي او دغه سي هر یو مسلمان یو تعلیم یافته د قوانینو نه د اصولو نه با خبر وي د خبرو چل ورزي د خبرو انداز ورزي د قوانینو نه با خبر وي سن صحت پوری د ګناه منی کولو صلاحیت هر مسلمان کې وي خو چونکې د نهي عن المنکر چې کم جذبه ده او کم عمل دی او کم درد دی هغه زموږ استادو په زړونو کې هغه نشته دی دغه د وجنه د معاشري
په بدکارو خلکو باندې چې کله د الله عذاب راځي نو د معاشره صلحا او نیکان خلق په عذاب کې گرفتاری. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کله تاسو امر بالمعروف نهی عن المنکر پرېږ دی نو تاسو نیکان خلق به دعاګانې غواړي به هغه دعاګانې به قبلېږي نه. ځکه چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د ټول امت او د امت د هر فرد دا ذمہ داری ده چې کله یو مسلمان کې دا جذبه وي چې هغه د نیکی امر کوي، نیکی طرف ته خلق را بلی، دین طرف ته خلق را بلی، د ګناه نه خلق منی کوي، دا جذبه وي نو دې سره د مسلمان ته الله تبارک وتعالى په خپل باندې د ایمان دننه مضبوطیږي. چې چا سره د مسلمان ملاقات وشي نو پکار دی زموږ د ملاقات محور او مرکز دا پکار دی چې بای له وخت شو په جمعات کې نخکاری پکار دی جمع سره منځو کې دعوت ال قرآن طرف ته راوبلو. په جمعات کې دینی ماحول دی، درس قرآن کېږي، درس حدیث کېږي، تعلیم کېږي، گشت کېږي، آداب بیان کېږي. د جمعات نورانی ماحول ته د هر یو مسلمان دراوستلو کوشش وکړو. دي ته وایي امر بالمعروف او نهی عن المنکر. یو کس د نیکی طرف ته رابلل او د ګناه او هغه ناپاک ماحول نه رایستل دا د هر مسلمان ذمہ داری ده. چې کله موږ تاسو په دې باندې کاربند شو او انذر عشیرتک الاقربین د قران کریم حکم دی چې خپل کور خلق، خپل نزدې خلق د الله نه ویروي او بیا د نزدې نه بعد چې دی بیا ګاونډیان، بیا محلدار، بیا متعلقین چې چا پورې د یو مسلمان دسترس او داغي رسایي وي هغه ټول د الله دین طرف ته رابلل، د الله کتاب طرف ته رابلل، د الله کور طرف ته رابلل او د نیکی امر ورته کول او د ګناه نه منې کول. دا ټول نه لویه فایده هغه مبلغ ته ورکوي چې کوم مبلغ په دې کار باندې کاربند وي. ځکه دعوت ورکول سره د خپل ایمان مضبوطیږي او دویم چې کله چاته دعوت ورکي هغه که عمل په وکي او کوونه کې تا ته د دعوت ثواب مستقل طور باندې ملاويږي. لہذا د دین کار، د دعوت کار، د نیکی طرف ته رابللو کار دا الحسنات دی، د تمام نیکو جړ او بنیاد دی. لہذا کم مسلمان چې په دې کار کې مشغول وي په خپل کور کې هم دا سلسله چلی د دعوت او د تبلیغ او د درد د ایمان طرف ته د ایمان د الله د عظمت او د کبریایي د بیانولو چې کوم مشن دی په دې باندې کاربند وي نو لومبي فایده الله تبارک وتعالى دته دا ورکوي چې دته په دین او اسلام باندې استقامت ورکوي او دا غینه بعد الله تبارک وتعالى د اولاد کې د پکور کې د پچم غون کې الله تبارک وتعالى د په ذریعہ باندې هدایت خوري. لہذا دا زموږ استاد د هر مسلمان یو مذهبي فریضه او ذمہ داری ده چې موږ تاسو پرې خیدا. الله تبارک وتعالى فرمایي چې کچري تاسو په هدایت باندې یې او د کافرانو د کفر د مشرکانو شرک او د گمراهانو هغه گمراهي تاسو ته نقصان نشي رسولي. لہذا دا د هر مسلمان یو ذمہ داری ده امر بالمعروف نهي عن المنکر، دعوت الى الله، دعوت الى القرآن، دعوت الى الدين، دین طرف ته رابلل، قرآن طرف ته رابلل، جمعات طرف ته خلق رابلل. دا ذمہ داری موږ تاسو سره ورسو. یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندانو علیکم انفسکم لازم دې پتا سو باندې ذمہ داری د ځانونو تاسو لا یضرکم ضرر ندر کوي تاسو ته من ضل اغه سوک چې گمراه دي اذا هتدیتم کله چې تاسو هدایت اومندلو الى الله مرجعکم خاص الله تورګرزل لستاسو جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر بدر کړی تاسو ته بما کنتم تعملون فاغ عملون چې تکوي تاسو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.